الوضوء من القبلة. حدثنا قتيبة وعن بن أبي كريب وأحمد بن منين ومحمود بن غيلان وأبو عمار قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ترك الوضوء من القبلة. باب د په بیان د دې خبرې کې چې څوک قبله وکي تقبیل د زنانه نو دا او دس نه واجبای او دس نه ماتای. نو امام ترمذی رحمت الله علیه په دې کې وسه لګی باب لګی دې ځکه د ایمو د اختلاف او بیان مختصرا دا دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ترک وضو قائل دی د قبله نه دی وی مس امرأه د زنانه مس کول غیلر کولول یا غیلر چې کوم دینو مس کول دا ودس نه ماتي دا ودس نه ماتي او بل سایت ته کوم دی د ائمه ثلاثه په سبا نه قایل دي په نقل دا ولا سبا نه قایل دي. مخکې دا تفصیل مونږ تاسو ته تر کړو کنه هغه دویم باب کې اول باب کې دا خبره تیر شو. نو د دې ائمه په دې باب کې دا چند اختلاف ته مختصر شان ذکر شو. دلایل جانبین نه دادي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ځان لپاره دلیل چې کوم ده دا حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حدیث ګرځي چې هغه بخاری شریف او مسلم شریف نقل کړی دی چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي چې نبی له صلوات و سلام مبارک په د شپې په حصہ کې موږ کولو کله چې نبی له صلوات و سلام مبارک سجدې لراتللو دا مبارکه فرمایي چې زه به مخې ته پرته وم. نبی له صلوات و سلام مبارک په خپل لاس سره واغستلو او غلی به چې کم نه زره سي په وخوځول ما زه پوه شو چې نبی له صلوات و سلام سجدې لره روان دي. نو ما به خپل اختیار غونډې کړلې نبی له صلوات و سلام بدل تسو کړل سجده وکړه. استدلال په دې طریقه باندې کوي چې ګور نبی له صلوات و سلام په مانځه کې دنه حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مسکړې دا ټچ کړې دا لاس ورولې دی پندې ورونه شي. نو کچل ته دا مس ناقض للوضوء وي نبی له صلوات و سلام مبارک بیا دې نه کولای کنه. یو دلیل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ لپاره دا شو. دویم دلیل نه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ لپاره دا ده دا بیا د مسلم شریف روایت ده. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی له صلوات و سلام یو شپه زمانہ ورک شو غایب شو فکر دا و تیارو دا مبارکه فرمایي ما د لاس ته پول د نبی له سلام کاته چې نبی له صلوات و سلام سره شو. نو زما د الله چې کوم ده دا د نبی له صلوات و سلام په د خپو باندې ولګي او د خپل نبی له سلام ولاړې وي په حالت سجده کې نبی له صلوات و سلام ګوره د دې جانب هم چې کوم د مس راغی نو د دې دوه جانبین نه د مس او مس کول او ټچ کول نه چا د ناقض الوضو ویل نبی صلی الله علیه وسلم مبارک پوتا من کړی وای کنه نو سلام بیان کړی وای. او بیا خاص کر د قبلی د لپاره چې کوم د زموږ سره دلیل دی چې ورستو بیا امام ترمذی راوړی دی ها نبی صلی الله علیه وسلم مبارک حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم با او د سوکو او بیا به چې کوم د ثم يقبل بیا به تقبیل د خپل یو بیبي وکړو ذکر دې راغی ثم يصلي ولم يتوضا بیا به موږ کولو او دغه تقبیل نو ورسته به څنګه کو او داس نه کاو. وربما فعل بي سمعنا اکثر به دا تقبیل چې کوم د حضرت عائشه صدیقه زه فرمایي چې زما سره کوله دا خبره به نه شي. اکثر به دا تقبیل څنګه زما سره کوله او دې باندې تصریح کوم ده. بیا ورسته بل روایت ده امام ترمذی غالبا راوړی په باب کې اور ابن زبیر فرمای حضرت عائشہ صدیقہ زه بل روایت راوړي چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په بعض ازواج مطهرات تقبیل وکړو او بیا به مانځه ته وته ولم يتوضا او داس پته نه کاوه. نو اور ابن زبیر دا حضرت عائشہ صدیقہ زه بانجو څه شو خورایو ها نه خورایو دا ته وای د خپل ترور ته چې زما ګمان دی چې هغه ته نو فتوا حکته د حضرت عائشه صدیقه زما ودسه وخندل د خبر باندې پوه نه شولې پوه شو که پوه نه شولې دا څه دلیل شو درې څلور شو کنه درې څلور دلایل ته د امام ابو رحمت الله علیه په دې مسلک باندې د دې زنراله هغه اصله مسته او هغه تقبیل دی خدا ناقض للوضو نه دی ناقض للوضو نه دی کچرته وي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ څه کړی بیان کړی وای کنه خبره پوه او ائمه ثلاثه رحمه الله خاص کر امام شافعی رحمت الله علیه د خپل دعوی لپاره
د قران کریم دغه آیت نه استدلال کوي چې الله تبارک وتعالى فرمایي کوم یو کس په تاسو کې او لامستم النساء د لمس د چاوږي د زنانه وږي او بیا نه مومي نو دی بس کوي فتیمموا صعیدا طیبا په پاکه خاور سره دی بیا څوکي تیمم کوي دی وګورئ الته سره راغلی دی لمس راغلی دی او دا لمس چې کوم دی دوه معناګانې دي یو د لمس خپل حقیقي معنی چې هغه لمس بالید دی په لاس سره مس کول یو شی یو د لمس چې کوم دی مجازي معنی چې هغه ته جما ویل کیږي نو دی وایي د ایمه ثلاثه چې دلته کې د لمس ولا معنی هغه په لمس بالید نه مراد دی یعنی چې په لاس سره څه شی مس کړی شي زنانه نو دا څه کول کیږي دا ناقض للوجود او د سپری سره ماتيږي خبر پوه شو که پوه نشولې دا د دې استدلال شو د دې آیت کریمه نه د دې زړی مور بډای الله سمې چې ته نه و د سماتي بیا وجه په دې صرف نه حقیقت د حضور یې نو فکر دراغه برحال لوی علماء کرام دي مجتهدین دي ائمه د دین دي ستنې د دین دي وراکان فاکان دي دا یو نظریه لري دلایل به سره ډیر زیاتی او موږ هغه بعضې دلایل چې کوم دی ته ذکر کړل نور به اوس هم ډېر دلایل او ګمان پیدا کړو چې انشاءالله دا به مستثنا کوي فکر دې پرې راغی په استثناء عقلي سره او دا به عموم نه اخلي په هره زنانه کې فکر دې پرې راغی چې داسې خپل ماشومه لور چې کومه دی خلک مسه کوي فکر دې پرې راغی کوي که نه کوي سړی ماشومه لور راخلي نه په حالت او داسې کې هغه راواخېستله پیر صاحب نو بیا خو ما سره لګوي نو ګمان پیدا کړو چې انشاءالله الرحمن دا خبرې به مستثنا یې صحیح ده ډېر لوی خلک دي ډېر لوی پاکان دي ٹھیک شو جی ګورئ استدلال نه جواب ورته دا کوم هلکه د آیت نه جواب چېرته ونه کوي د الله بندګانو وایي څه وکړئ استدلال نه جواب کوئ ښه د آیت نه جواب ونه کوي ښه د قرآن او د حدیث نه جوابونه کول د الله بندګانو دا خو سړی بیا څه کوي بد ځای ته سړی رسېږي که نه نو استدلال د دې نو به جواب دا وکړو چې بلکل د دې آیت کریمه دوه تفسیره شته دی یو تفسیر دا تاسو چې وکړو د دې آیت کریمه هم دقه دی دا روایت د عبد الله بن مسعود صاحب نه دی او دغه رنګ د علي رضی الله عنه منسوب دی دا تفاسیر په دې باندې ذکر کړی دی ښا او دویم روایت چې کوم دی کنه په دې او لامستم النساء کې دویم معنی او دویم تفسیر دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ چې ترجمان الامت ته ښا او حبر الامت ته دا ترجمان القرآن د دې او لامستم النساء آیت معنی کوي چې دلته د لمس نه مراد جما د جما د دې مراد دی جماعت نه مراد ده وګوره تاسو چې دا یو تفسیر واغستم موږ دا دویم تفسیر اخلو موږ سره په دویم تفسیر غستو باندې وجه د ترجیح شته دلته موږ ترجیح قائمو دلته موږ څه کوو ترجیحات قائمو ها هغه څه شي دا اوله ترجیح ده کله دې لمس نه مراد جما شي نو بیا به دا آیت دا حکم چې کوم دی دا عام شي هغه جنب لره چې هغه جنوب جما کړی وي او د جما نه پس د جنوب شوی دی او اوبه بیا نه مومي نو دی به څه کوي تیمم به وایي که نه آیت کې ورته رانغی حکم فکر دې راغی خو که ته مثال په طور باندې د دې نه د لمس نه څه شی مراد والی هغه ټچ او هغه مسه کول بالید دې نه واخلي فکر دې راغی نو بیا چې څوک ټچ بالید وکړي نو هغه به څه کوي اودس به کوي که نه فکر دې راغی تا اودس مات کړه که نه نو چې اوس جنوبي نو جنوب چې اوبه بیا نه چل به کوي که ته خدایت معنا پس سره کړې په لمس سره ته خو لمس نه دی کړی که نه فکر دې راغی لمس خو چې کومه ده نو د غسل نه واجبوي که نه خو کم از کم ستاسو مذهب باندې چل کړي اودس ماتوي که نه اودس ماتوي نو ټیک شو لزه اودس یې مات کړو څه به کوي اودس به کوي هلکه اودس به ولې کوي ځکه چې آیت کې راغلي دي که نه خبره باندې پوه نه شولې چې اودس اوبه نه یو تیمم دی وکړي حکم الواضح دی خو چې اوس سړی جنوب شو جنوب او اوبه نشته دی نو بیا به چل کوي نو بیا د دې آیت کریمه دا حکم ورته نه شاملېږي چې د دې لمس نه لمس بلیت نه تیمم خو دغه لپاره ده لمس ولا شک نه چې اودس یې مات شو نو چې هغه جنوب شو نو په لمس خو تاسو څوک جنوب وایي نه که نه اوس هم په نه واجب وایي که نه نو چې په نه واجب وایي نو بیا به غسل تیمم د کوم ځای نه کوي چې اوبه نشته دی فکر دې راغی حکم خدای په نشته نو که د دې لمستم النساء مراد جما شي نو بیا به حکم د آیت څه شي عام شي که نه بیا به حکم د آیت عام شي دا یو ترجیح دویمه ترجیح زموږ سره دا ده چې دلته د لمس دا د باب مفاعلین ملامسه ده ملامسه په وزن مفاعله او د باب مفاعله ډیر خاصیت کې تاسو په خاصیت کې ویلي د اصول اکبری خو یو خاصه پای کې اشتراک ته شرکت ته جانبین نه په لمس کې په جما کې هغه شرکت خو په جما کې کنه هغه پیر څه پیږي شرکت د جانبین نه ولې پیل کې جانبین نه شریک کېدل نه په لمس کې مثال په تور ما د سلام سکون دا خو جانب وایي څه کنه فکر دا خو جما څنګه آئی کی شرکت من الجانبین
او دلته هم د لمس کوم د ملامسه د باندې پالنو پته لګي چې د دې ملامسې نه مراد څه دی او د دې لمس نه مراد څه جما ده. یا درېمه وجه د ترجیح ده چې قران کریم په تفسیر کې الله تبارک تعالی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو جدا شان ورکړو او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خصوصي دعا کړې و او دا روایت ورستو ترمذی کې براشي چې الله تعالی اللهم علمه تاویل الكتاب یا معانی الكتاب یا الله تعالی او معانی د کتاب ورکی او خصوصي د دعا چې کوم د قبول شو او دی مبارک الله تعالی ډیر زیات چې کوم دی هغه علم د قران کریم ورکړی دی. خبره باندې پوه شئ. درېمه وجه د ترجیح دا شوله او یلکه څلورمه وجه د ترجیح زموږ سره دا ده چې لمس په قران کریم کې نور ځایونه کې استعمال شوی دی کنه هغه مراد په هغه نه مراد جماعي. قران کریم کې الله فرمایي کله چې تاسو خزه څه کوي طلاق کوي من قبل ان تمسوهن مخکر دینه چې تاسو سنې کړی مسا کړی نه د دې مس مراد دی چې دخول په نشوي کنه جما سره نشوي کنه یا اول ایت کې تاسو مس جما نشته دی تاسو طلاق ور کوي دغه خزو ته مخکر دینه چې تاسو څه کړی عدت نشه تاسو باندې شي عائشہ بسي جما چې تاسو مس کړی نه تاسو مسا هغه مس نم څه مراد دی جما مراد ده. زموږ سره دا څلور ترجیحات وجه مختصر په دې درس کې موجود کړی شي. نورم ډیرو کتابونو ذکر کړی دي ښا لہذا دغه آیت کریمه د استدلال نه د امام شافعي رحمۃ اللہ علیه د نور ایمو زموږ سره وجه ترجیحات دغه شولې. ځکه امام بخاری رحمۃ اللہ علیه قول وکړ په دې خبره باندې چې قبله یا کولول د زنانه د خپل زنانه وخا د خپل زنانه هم کنه اسینه چې ګورې دا ته عام کې انا کتاب کې لیکل ها کتاب کې لیکل او کنه فکر دې راغی هغه بل چې کوم نه هیګه خو شهوتي کنه مته ګوره هیګه صحیح شهوتي په کنه شخص انسان له ګناه ناروا دی کنه ناروا کاری کړی دا غي سره بیا نور لوازمات راته شي مزي وغیرہ وته شي کنه ډیره کې سیو سره راځي لہذا هغه څه شي دي هغه بیا ځان ته جدا خبره ده. خبره باندې پوه شئ. نو بابو ترک الوضوء من القبلة ورپسې وایا دا روایت د چا ده عن عروه د عروه نه ده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه نبي عليه الصلاة والسلام بعض بيبيانو کې کوم دی وقال کړه ثم خرج الى الصلاه بیا مانځه ته وته ولم يتوضا او دسي ونکو قال قلت من هي دا راوي فرمایي ګوره چې ما د حضرت عائشة صدیقه ذات چې دا څوک ده هو الا انت کنه ته یې کنه په دوايي کته مبارک سکړه ها قال ويسا وقد رواه ډیرو صحابه کرامو دا روایت کړی دی نبی رسول الله مبارک نه او دا قول سفیان ثوری دی د اهل کوفه دی د اهل کوفه نه مراد امام بخاری رحمه الله قالوا ليس في القبلة دی فرمایي چې په قبله کې او داس نشته دی. وقال مالك بن انس والاوزاعي والشافعي ګوره امام مالک امام اوزاعي امام شافعي امام احمد امام اسحاق بن راهوي رحمهم الله تعالى اجمعين دوی ټول وجه دې سره په قبله دی وضو په قبله کې او دسته وقول غير ولا اهل العلم صلى الله عليه وسلم او دا ډیرو لوی علماء کرام او ډیرو صحابه کرام قولم دی نبی رسول الله او تابعین هم دی. وانما ترك اصحابنا وس امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خو ما تاسو ته په حالاتو کې ذکر کړی باندې د بعض قول باندې دا دی چې د شافعي المسلک ته نو دی اوس وایي زمونږ اصحابو د حدیث د عائشہ فریخه دی ولی فریخه دی لانه لا يسلم عندهم بحال الاسناد ذکر دا حدیث صحیح نه دی په سند کې څه خبرې دي هغه څه دي قال سمعت ابا بكر الاتان بقي القران علي من المدينه قال ضعف يحيى بن سعيد فقال هذا الحديث وقال هو شبه لا شيء. يحيى بن سعيد القطان چې کوم دی حدیث تضعیف کړی دا یو خبره خدا ده خود دې توثیق هم ایمو کړی دی څه کړی توثیق هم کړی دی. ګوره دا روایت په زیات نزيد مختلف فيه شي څه شي مختلف فيه او دا قاعده د محدثینو د اصول حدیث چې مختلف فيه حدیث چې کوم دی کنه دا د درجه د حسن نه ولېږي بیا چې کوم دی دا روایت حسن دی استدلال کې دی شي ها. قال سمعت محمد بن اسماعيل ضعف هذا الذي وقال ابن ابي ثابت لم يسمع من عروه وقال بل جرح بذاك چې محمد اسماعيل بخاري امام بخاري سي وي دا حدیث ضعیف دی. وقال اويل حبيب بن ابي ثابت لم يسمع من عروه حبيب بن ابي ثابت او عروه سنشتره سمان اشتره نو دې ځکه دا یو جرح چې کوم دی دا جواب کوم مخکې دا وایي دا به عبارت وقد روي عن ابراهيم تيميان شيطان انسان قبل دا ګول دی راوړل په جرح کړي خو دې روایت د جرح نه جواب دا دی بره ګوره د دې روایت د جرح نه جواب دا اصل کې په دې باندې اعتراض دا دی چې دې عروه څوک مراد دی دې عروه څوک مراد دی دا عروه مدني دی او کو عروه ابن زبير دی عروه مدني دی او کو عروه ابن زبير دی موبایل باندې کوم ذکر دا وایي دا غوړه
د دې کوم عروه مراد ده کو عروه ماته ګورا کو عروه ابن زبیر شي عروه ابن زبیر شي به خبره باندې څوک شي عروه ابن زبیر شي نو بیا ټیک شو چې داغه د حضرت عائشه صدیقه عنها سما ثابته ده ځکه د حضرت عائشه صدیقه عنها خورایه ده بیا خو دغه خبره جرح نشته خو بیا د حبیب بن ابي ثابت د دسي مال چانه ثابته نه ده دا عروه ابن زبیر نه ثابته نه ده الګو خبره پوه نه او کدا عروه مزنی شي نو بیا د حبیب بن ابي ثابت سما د چانه ثابته ده د عروه ابن مزنی نه ثابته ده خو بیا د عروه مزنی سما چې کوم د عائشه صدیقه عنها ثابته نه ده د روایت کې خامخا په ځای کې څه ده انقطاع ده هغه اتصال سند دی وباسي کنه دا جواب ده چې دا عروه ابن زبیر دی عروه ابن زبیر دی ځکه چې د سینو خبره کول چې من هي الا انت دا خپل بل څوک دنه بندا دغه خوره نه چې خپل تر ته خبره کوي او یا داسې ده چې په روایت ابن ماجه کې په دمن تصریح راغلی چې عن عروه ابن زبیر عن عائشه تعالی دغه جرح هو تعالی دا جواب څه شو هو دا شو چې حبيبي او ترمذی له صنيع نن د معلومیږي چې دا عروه ابن زبیر دی ځکه دی وی چې د حبيب بن ابي ثابت سماعت نه ثابته دا عروه ابن زبیر دی نو جواب دا دی چې په بزل مجهودي خالد احمد صالحوري سلور زید د ثابت کړی دي چې سلور احادیث داسې دي چې پای کې سما د حبيب بن ابي ثابت د عروه ابن زبیر نه ثابته ده امر محدثین چې ګڼي هغه سما ثابته کړی ده نو څه شو خبره په خپل ځای باندې ثابته ده او علیا الا البلاغ